اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. درېیمه څلورمه ورځ ده چې ما پسې د ډېرو زیاتو کسانو په دې باندې فونونه وکړو چې حکیم صاحب ته په پښتو کې یو تفصیلي ویډیو دا جوړه کړه چې دا الکان ویلې کېږي او جینکې، حالانکه په دې زما درې څلور ویډیوګانې مخکې نه موجود دي. دلته ځینې لیډي ډاکټرانې دا وایي چېرې تاسو داسې چلو کوئ چې کله زنانه اولامبي نو اوولیشن ډیټ وي، په دې کې په 14مه په 18مه په 15مه په دې کې چې میلاو شي الک به کېږي. ګوره دا بیخي غلطه خبره ده. د دې وجه دا وي چې د دې دغې سره کار نشته. ګوره د هغې حمل سره کار دی. د الک تعلق چې کوم وي دا د سړي سره وي. د سړي په وجود کې ایکس کروموسوم او وای کروموسوم وي، یو د الک جراثیم دی او یو د جینۍ جراثیم دی. نو چې هر کله د الک په وجود کې دغه وای کروموسوم نه وي نو اویلیشن ډیټ که وي نو هغې کې د ده به جینۍ کېږي. د دې وجه دا ده چې دا فرق نه، دا مسله د سړي ده چې تر کومې پورې د سړي په وجود کې وای کروموسوم نی جوړ شوی دې کې حمل د الک نه کېږي. ځینې ډاکټران ورته دا ووایي چې یاره تاسو داسې چلو کوئ چې دې کې د چا طاقت زیات چې د طاقت هم دې سره څه کار نشته، د دې جراثیمو سره کار دی. ښه ځینې کسان داسې دي چې هغوی به تا ته وایي چې موږ به ستا زنانه له دوی ورکوو ستا به هلک کېږي، دا هم غلطه خبره ده. نو دا دې کسان زه حیران په دې یم چې د دومره علم باوجود هم یو سړی دروغ وایي، دی به الله تعالی له څه جواب ورکوي؟ رښتیا ویل سټارټ کړئ. ګوره د خپل ویوز دپاره د دې دپاره ویډیوګانې مه جوړوئ، د الله تعالی د رضا دپاره جوړه کړئ چې الله تعالی دا خپل فضل وکړي. او د دې دپاره بیا آیا د دې دوی شته او که نه، دا یاد ساتئ په ځینو څیزونو کې د دې دویانو نشته، په حکمت کې د دې مکمل دوی شته او الله تعالی خپل فضل به خامخا کوي. دا دویانې به سړی خوري، په دې ځان پوه کړئ. بیا ما ته نن هم یو کس ټلیفون کړی، هغه ویې یاره حکیم صاحب ما 2 ودونه کړي، د یو نه مې 4 لوڼه دي او د بل نه مې 3 لوڼه دي. نو مو ته دا فرق ستا او تا واده ولې کولو؟ دا یاد ساتئ د دې زنانه سره څه کار نشته، د دې تعلق سړي سره وي. او چې هر کله د سړي په وجود کې وای کروموسوم تاسو زیات کې الله تعالی به خپل فضل کوي. دې کې ځینې کسان وي د جمعې په ورځ میلاو شي او د هفتې په ورځ داسې چلو کې، دا ګوره د دې سره تعلق نشته. قرآن چې کوم دی دا تاسو الله تعالی ته جوختئ. که چېرې دا په دې باندې وه نو د حافظانو به صرف زامنو دوی به جینکۍ نه کېدی. دا زه تاسو ته په دې ویم چې ګورئ چې کوم ځای کې فرق راشي، چې کوم ځای کې مسله راشي د هغې علاج پکار دی. نو د وای کروموسوم دوی دا موږ د 29 سال نه جوړو، دا موږ خپله جوړو او دا د جړی بوټیو نه وي. موږ هر چا ته دا وایو، موږ تاسو له د وای کروموسوم دوی درکه بقیه فضل به الله تعالی کوي، ځکه چې دا قرآن دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې زامن ورکول زما کار دی، لوڼه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی. ویجعل من یشاء وکیمو، چې څوک شنډو ګرځم څوک دې ورله ورکي. نو دا یاد ساتئ دا کار د الله تعالی دی. خو الله تعالی د سړي په وجود کې 2 قسمه جراثیم ایښي دي. موږ د وای کروموسوم دوی ورکو، فضل الله تعالی کوي. نو چې چاته دا مسلې وي چې د هغې جینکۍ زیاتې وي او الکان یې نه وي، ما ته یو کس ټلیفون وکړه 5 لوڼه دي او د هغې د ټولو 4 او 3 او 5 لوڼه دي او هغې کره اډوالک نشته. یو کس ما ته نن ټلیفون کړی، هغې وایي حکیم صاحب موږ کره 18 جینکۍ شوي دي او یو زموږ الک دی، وایي څه چل وکړو؟ نو دې کې چا له دوی وکړو؟ نو ما ورته وایي دې کې سړو له دوی وکړې. نو دا یاد ساتئ د دې مکمل دوی شته. دا موږ د 29 سال نه جوړو چې دا تکلیف چاته هم وي رابطه وکړئ، الله تعالی به خپل فضل لازمي کوي. زموږ د وټساپ نمبر دی 0333 91 38 479. دا دوی به سړی خوري. پوره تفصیل به ته زه ویم چې چاته دا مسله وي رابطه وکړي، الله تعالی به خپل فضل انشاءالله تعالی خامخا کوي. السلام علیکم.